بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر ذکر کړی دی وای په مخ د ځمکه باندې څلورو کسان په ټوله دنیا باندې حکومت کړی دی او یو کس بل را روان دی چې هغه به هم په مخ د ځمکه په ټوله دنیا باندې حکومت کوي. څلور چې کوم کسان په دنیا باندې حکومت کړي دوه پکې مسلمانان دي او دوه پکې کافران دي. دوه چې مسلمانان دي یو حضرت سلیمان علیه السلام چې د الله تبارک وتعالی پیغمبر هم او د الله تبارک وتعالی حکومت هم ورکړی او نبوت پیغمبري هم ورکړی او په ټوله دنیا باندې د حکومت کړی. او دویم مسلمان بادشاه هغه سکندر اعظم ذوالقرنین چې ورته ویل کېږي 14مه سپاره کې د هغه ذکر راغلی دی، هغه په ټوله دنیا باندې حکومت کړی. او دوه کسان چې کم کافران دي او په ځمکه باندې حکومت کړی په پوره دنیا باندې، هغه دوه کافرانو کې یو بخت نصر دی، یو بخت نصر دی، یو نمرود بادشاه دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام زمانه کې راغلی او ابراهیم علیه السلام زمانه کې دې سړي د نبوت دعوه کړې ده. دوه کسان داسې دي چې هغه د خدایۍ دعوه کړې وه، یو نمرود و او بل فرعون د خدایۍ دعوه کړې ده. نو دا څلور کسان شوه. پنځم کس به راځي، هغه به هم په پوره دنیا باندې حکومت کوي، په پوره دنیا باندې. د هغه نوم دی امام مهدي، دا به هم راځي او په پوره دنیا باندې به حکومت کوي. نو دا 15 کسان دي، څلور تیر شوي دي او 15م به د خیر سره راځي چې هغه امام مهدي صاحب دی.